د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صدقه. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په خدمت کې دوا لوی بورې د درخمو یعنی روفو ډکې پیش کړې شوې چې په هغه کې د 1 لاکھ نه زیاتې درخمې وې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها طباق راوغوښتلو او هغه یې ډک تقسیمول شروع کړل او ماښامه پورې یې ټولې ختمې کړې. یو درخم یې هم باقي پرېنښود. په خپله یې روژه وه. د روژه ماتي وخت کې یې وینځې ته ووی چې د روژه ماتي دپاره څه راوړه. هغې یوه ډوډۍ او د زیتون تېل راوړل او عرض یې وکړو څومره به ښه وي چې د 1 درخم غوښه مو راغوښتې وي او نن مو روژه په غوښه ماته کړې وي. ویې فرمایل اوس پیغور راکولو سره څه کېږي، هغه وخت به دې راته یاد کړی وي نو ما به راغوښتلې وې. پیدا کې لیکي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په خدمت کې د دې قسمه نذرانې به امیر معاویه، حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه وغیره حضراتو له طرفه پیش کولی شوې. ولې چې دغه زمانه د فتوحاتو یعنی د دنیاوي فراخي وه، فراخي ډیروالی و. په کورونو کې به د غلې په شان د اشرفو ډیري پراته وو او سره د دې خپل ژوند یې ډیر ساده او ډیر معمولي تیرولو. ان تر دې چې د روژه ماتي دپاره د خدمتګارې ور یادولو ضرورت و. 25,000 درخمو پورې یې تقسیم کړې او دا یې خیال هم رانغی چې زما روژه ده او غوښه راغوښتل دي. نن سبا د دې قسمه واقعات دومره لرې شوي دي چې پخپله دا واقعه رښتیا کېدو کې شک پیدا کېږي. خو د هغې زمانې عام ژوند چې د کومو خلکو په نظر کې دي د هغې فنیز او د دې قسمه په سوونو واقعات هېڅ هم د حیرانتیا څیز نه دی. پخپله د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیر واقعات د دې نږدې دي. یو وارې روژه وه او په کور کې د یوې ډوډۍ نه سیوا هېڅ نه و. یو فقیر راغی، سوال یې وکړو. خادمې ته یې وفرمایل چې هغه ډوډۍ ورله ورکړه. هغې عرض وکړو چې د روژه ماتي دپاره کور کې هېڅ نشته. ویې فرمایل هېڅ پروا نشته، هغه ډوډۍ ورته ورکړه. هغې ورکړه. یو وارې یې یو مار مړ کړو. په خوب کې ولیدو چې څوک وایي چې تا یو مسلمان قتل کړو. ویې فرمایل که چېرې هغه مسلمان وي نو د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانو کره به نه راتلو. هغه ووی د پردې په حالت کې راغلی و، په دې ویرېدو راویښه شوه او 12,000 درخمې یې په چې د یو سړي خون بهاوي صدقه کړې. عروه رضی الله عنه فرمایي چې ما یو وارې ولیدله چې 7000 درخمې یې صدقه کړې او په کمیس کې یې پیوند لګېدلی و.